عظیمه میاشته ده. خداوند الله ما او تاسو ته نصیب کړی دی. هغه د رجب میاشته ده. څه روایاتو کې شته پیغمبر کریم یې څه دغه میاشته خدای میاشته ده. شعبان دایمو میاشته ده. رمضان دایمای امت میاشته ده. اگر چې ځنه وخت کې مادي زندگی دنیوي زندگی مو باندې دوره سره ورشي چې دغه شیو اهمیت د مو سره ډیر کم وي. که حقیقت کې وکسي یو عالم دین په قول څه حرام نه کم نه دی دغه میاشته. که اوس حرام ټکي مو استعمالو، حرم امام حسین، حرم امام رضا، د حرمت والا ځای، د احترام والا ځای، د ذکر والا ځای. اندیشان سره رجب میاشته یا شعبان یا رمضان میاشته د خدای حرام دی. زمان اعتبار سره د حسین زیارت د حرام دی. مکان لحاظ سره رجب میاشته، شعبان و رمضان د حرام دی. زمان اعتبار سره یعنی زمانه اعتبار سره. اوس مثلا ما اوس کې ډېر کسان زیارت ته لوټ دي چې نوی خدای ټولو ته د شپې ورځې حسین کې نور امامانو زیارتو کې نصیب وګرځوي. کسا که امام حسین زیارت انسان نوزي هلته انسان گناه تصور نشي کوي، چونکه از ځای دوره سره ورده چې امام حسین سره انسان کله روبرو شي نه انسان باندې ټوله د مولا حسین حکومت وي. تصور نه کیږي، گناه سوچا نه رسي. اب ډیر بدبخت وي، ډیر شقی انسان بوي چې هغه حرام کې دا سوچونه کوي یا نعوذ بالله من ذلک ای گناه اراده وکي. ندایم علما بزرگان معرفت یی سندیشان سره زمانه اعتبار سره زنه میاشتې، زنه ورځې و زنه شپې هغه ته مو حرام نه یایو. څه مراد چالته گناه سوچا مکا. هلته صرف و صرف ایکی کار وکړه، ذکر، دعا، خدای سره بیتا، خدای سره تعلق. اوس امام حسین زیارت ته نوځي یا امام رضا زیارت ته خامخا ټیک دی، واجب نه دی، خو ته ضمیره ملامت کوي. سره حسین زیارت ته زه وضو نه بغیر نه اوسم یا مثلا غسل نه بغیر نه اوسم، ضمیر انسان ملامت کوي. خو څه کله دا شی دی پکار دی زمانه اعتبار سره هم زنه ورځې دی هغو ته خدای فضیلت ورکړل. لکه اوس جمعې ورځ دی امام نه روایت دی که ګناه ده وکړي وکړه څو برابر خدای لیکي. ویلي دغې ورځې حرمت د خراب کړل، دا حرام دی. دا میاشته ورځ د حکومت دی، یو لیلة القدر شپه دی. دی سیکنډ افضل دی، منټ نه، هغه سیکنډ چې کوم دی لحظات هغه یا قیمتي دي چې هغه ټوله شپه انسان فقط عبادت دپاره وباسي، ذکر دپاره وباسي. اندیشان سره دغه میاشته د رجب یا شعبان یا رمضان دی خدای حرام دی. یعنی مو کوشش دغه وي، تلاش دغه وي چې دغه میاشتو کې چې څومره مو واس رسیږي کسب وکړو، اخذ کو د خداوند عالم رضوان، رضی شونه، ثوابونه، ذکر، دعا، خدای سره بیتا، خدای سره تعلق. د میاشتې دې دپاره دي. کسې دغې میاشتې خپلې دعاوې رغلي دي، خپل اذکار یې رغلي دي، روژه یې رغلي دی. څه کېدای شي تاسې نورو نه اورېدلي وي، خو بیا یې وارې ذکر کوم، کېدای شي نه وي اورېدلي شو. څه ورځ د قیامت څومره سخته ورځ دی، هغې ورځې به غږ وشي این رجبیون، رجب میاشتې وله چېرته دي. و هغه به څه خیل دپسې کي، خی طرف ته زر ملیکې، چپی طرف ته زر، مکللتن بالدر والیاقوت، سر باندې د یاقوتو تاج به یخې وي ور باندې، شاهانه انداز کې. څه ټول عالمین د قیامت ورځې ورته حیران څه د دور عظمت سره ویلې روان دی. هېڅ هغه وجه دغه دی چې هغه رجب میاشتې کې روژه ساتلې.